أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم وقذفناها فكذلك ألقى السامري. سورة طه 87 نمبر آیات. 87 نمبر آیات کی موسی علیہ السلام چې دوی نه کوم تپوس کړی او د هغې جواب په بل انداز ورکول دي. موسی علیہ السلام دې تپوس دا کړی چې یا خو ستاسو خوښه ده د الله تعالی قهر په تاسو نازل شي، نو دا هم خوښه ده، او یا خو دا ده چې نټه ډېره اوږده شوه، د نه هېر شوي دي، نو نټه خو اوږده نه ده، بلکې خبرو کې کمه یوه ده. دوی ویل دا دواړه نه دي، بلکې خبره بله ده. قالو نو دوی وویل دی بني اسرائیل وویل ما اخلفنا موږ مخالفت نه دی کړی موعدک د وعدې ستا بملکنا په خپل اختیار باندې، یعنی موږ چې کوم مخالفت وکړو تا راته ویلي چې زما د راتلو پورې انتظار کوئ، په توحید باندې اوسېږئ، او موږ هغه خبره پرېښله او شرک هم شروع کړو، رزقي عبادت هم شروع کړو، دا کار په خپل اختیار باندې نه دی کړی. نو څنګه وشو؟ ولکنا حملنا اوزارا من زینة القوم، لیکن بوج شو په موږ باندې بوج د کالو د قوم، چې قوم نه مراد فرعونیان دي. د دې مطلب دا ده چې د فرعونیانو سوناګانې مو سره راسره وي، هغه په موږ باندې بوج وي. بوج دا وي چې د هغې استعمالول منع او ناجایز، ځکه دا مسله مخکې نه را روانه ده چې د کافرانو مال چې کوم مسلمانانو لاسونو ته وغورځېږي، بیا هغه چې بغیر د جنګ نه امانت ته ور باندې اخیستلی شوی، نو دا خو بیخي د دې استعمال ناروا دی. خو چې کوم د جنګونو باندې چې کوم غنیمتونه حاصل شي، هم د دې امت نه مخکې د هغې استعمال منع، او دا خو د موسی علیه السلام زمانه وه. نو دغه سوناګانې چې دوی د دغه فرعونیانو نه راخیستلې وې، نو هغه سوناګانې هغې ګناه چې په موږ باندې بوج وه، چې په دې وسوږو ګنهګار پې نه شو، د هغې غم را سره. فقذفناها نو موږ وغورځوله دغې سونا لره، فکذلک همدغه شانته کې القى السامري وغورځوله سامري هم. دې کې روایات مختلف دي، او دغه روایات اکثر اسرائیلي روایات دي. تفسیر قرطبي هم دغه نقل کړي دي، او دا داسې دی چې قرآن د آیاتونو سره یا د حدیث سره ټکراو هم نشته دی، او دغه شان د قرآن د آیاتونو سره موافقت هم نشته دی، بلکې یو ځان له بحث دی. په ځینو روایاتو کې دا دی چې دوی خلکو ته هارون علیه السلام ویلي و چې د سونا استعمال منع دی، دا به استعمالوئ نه. دا غونډ ویسه یو کنده کې جوور ځای کې کېدوئ، او په دې باندې به اور بل کړو، د دې نه به یو ګډ ساه شي، ولي به شي. د کوم د استعمال لپاره چې کومې کالي جوړ شوي، د هغې شکل به وران شي، صرف سونا به پاتې شي. دغه غونډ ګډ چې کوم دی، دا غونډ څیز دا به راوالو موسی علیه السلام چې کله راغی هغه مخې ته به کېدو چې څه حکم یې د شرعي، نو هغه خپله خوښه ده که څه حکم یې صادراوه، تورات کې څه حکم راغلی چې بس هغه حکم به ناپېښ شي، خو د هغه پورې به استعمال منع استعمالوو به نه. نو بس دې خلکو سامان واچه، دغه سونا یو جوور ته واچېده، او سامري هم خپله سونا راوړه به یې اچوله. په ځینو روایاتو کې دي چې موسی علیه السلام ورته څه نه وویلي، بلکې سامري د تحریک وچلاو چې د سونا استعمال ګورې منع دی، دا واچوئ. خلکو واچېده او سامري وروسته واچوله. دې آیات نه معلومیږي چې فقذفناها فکذلک القى السامري، موږ وغورځوله د سونا لره، همدغه شان د سامري هم وغورځوله. د دې روایات نه معلومیږي دا د سامري وروسته غورځول. نو خوا که د خلک دره پارولی چې ویې غورځوئ، او که دا ورته هارون علیه السلام ویلي، خو سامري په آخر کې راغی سونا یې واچوله. حدیث البطون چې کوم امام نسائی رحمه الله نقل کړی دی، په هغې کې دا هم ده چې کله خلکو سونا وغورځوله، په هغې باندې اور بلېده. سامري راغی موټي کې څه نیولي وو، هارون علیه السلام ته یې وویل ما هم سونا راوړله، ایا زه یې ور واچوم؟ هارون علیه السلام ورته ویل چې ور واچوه، ورته یې ور واچوه. ده ورته ویل زه یې ور اچوم، لیکن د دې نه مخکې ما لپاره یو دعا وکړه د الله تعالی نه. هغه دعا داسې وکړه چې زما کوم مقصد دی چې هغه کې زه پوره شم، هغه مقصد زما وشي. هارون علیه السلام ته خو د دې پته نه و چې په موټي کې څه نیولي، د به څه مقصد دي. هارون علیه السلام ورته دعا وکړه، چې دعا یې وکړه نو بس د شګې ور واچولې، او دا خاورې د کوم ځای کې نه راوړې وي. د قرآن د آیاتونو نه هم داسې معلومیږي چې کوم وخت دا کوم وخت جبرائیل علیه السلام د لیدلی و. جبرائیل علیه السلام چې په کوم ځای کې قدم کېښود، د هغې د قدم به ښکاره نشان دا و چې هغه ځای کې به شینه بوټي را زرغون شو، د ژوند اثار پکې څرګند شو. او ده خو موږ مخکې نه ویلي چې دا به غار کې ښودلی شوی په وړوکوالي کې،
جبرائیل علیه السلام نه پرورش کړو. بیا د موسی علیه السلام سره د ملګری او دغه خواته به جبرائیل علیه السلام بیا راته د بلیدو او هغه شان د علامات معلومو چې کوم ځای باندې من کیدي هغه ځای باندې شنه بوټي را زرغونېږي. نو د په ذهن کې شیطان اچولې و چې دغه ځای نه خاور راواله او د سخه کې ورواچو. نو د کې به هم د ژوند آثار پیدا شي، ژوند دی بشي او یو جوړ برسونه نه. نو بری طریقه باندې با چې کله د ژوند آثار پیدا شي نو بیا به خلک به توکش چې دا څه شي دی. بیا به دغه نه بعد الہ وي او خلک به خطا شي. په هر صورت باندې کې د موسی هارون علیه السلام دعا قبول شوي چې د سامري مقصد دی پوره شي. او که موسی هارون علیه السلام دعا نه کړي یو نه قبول شوي خو د هغه خاوره چې کوم در راوړې وه هغه خاورې ورچېري په دغه دوه صورتونو کې سخې چې کوم دی نو بدی اواز پکې پیدا شو. د ځینې علماو تحقیق دا دی چې دا رسولانه یو مجسمه جوړه وه خو د ژوند هېڅ اثار پکې نه کوم اواز چې کوو نو دا پکې د پونګي سیسټم لګېدلی و. د ځینې علماو رای دا ده چې نه د ژوند اثار پکې وو. ژوند اثار یې دا و چې بس اواز به کوه غوا چې څنګه اواز کوي دغه شان اواز به کوه او نور اخوا لکه داسې علامات پکې نه و چې ګنې خبره اوري که نه اوري خبرې جواب ورکولی شي که داسې اثار پکې نه و و صرف اواز به کوه. نو دې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وویل چې بس موږ سونا جواري ته واچوله او دغه شان دغه سامري هم ور واچوله او بیا ور باندې خدا ولې شوله. فاخرج لهم عجلا نو راوي سره دوی دپاره یو عجلا یو سخې جسدا چې دا صرف مجسمه وه یعنی ژوند د جسدا نه معلومېږي دا چې د ژوند اثار پکې نه و. له خوار او د دپاره له خوارو نو دې دپاره یو اواز د غواګانو شانته کې اواز به یې کوه. همدغه دواړه احتمالونه پکې دي چې آیا دا ژوندی شوی و نو بیا د هغې نه بعد اول جسد او بیا پکې د خاوره ور واچوله نو ساه پکې کنې وغورځېده اواز یې کوه که نه دغه شان مجسمه وه خو د یوې آلې په ذریعه باندې اواز کوه د پونګي په طریقه باندې اواز کوه. دا احتمالونه او دا رایګانې د علماء په خپل ځای باندې دي لیکن قرآن او حدیث په دې کې داسې صراحت نشته دی چې د ژوند اثار پکې وو که نه داسې صراحت پکې نشته. اگر جسدن نه خو داسې معلومېږي چې مجسمه وه لیکن ممکنه ده چې په اول سر کې مجسمه یا وروسته پکې د خاورې د ورچېرې نه بعد د ژوند اثار هم پیدا شوي. نو بس سامري دا چونکې د سونا په طریقه باندې پوهېدو سرګریز ده د دغې نه یو سخې جوړ کړو او دغه سې به اواز کوه. په ځینو روایاتو کې کوم چې تفسیر قرطبي ذکر کړلی په هغې کې دا هم دي چې سامري په آخر کې خپله سونا راوړله او دا سونا چې کله راوړله نو د نه سخې مخکې نه جوړ کړی تیار سخې خو اواز پکې نه او دقې اور ته یې ورګزار کړو او بیا به د شګې ورګزار کړي او د هغې نه بعد چې کله دغه شګې او دغه سونا یو بل سره ګډه وړه شوه او د دې بیا د دې غونډې سونا نه سخې جوړاوه نو هغې به اواز کوه یا د خاور د اثر د وجې نه یا د هارون علیه السلام د دعا د وجې نه هر صورت باندې چې فقالو دوی ویل هذا الهکم دا ستاسو خدای دی. د فقالو کې دا لفظ د جمع دی مفرد نه دی. معلومیږي دا چې په دې ټایم کې د سامري سره ګڼ خلک نور هم ولاړ ګڼ ملګري اوس نور هم پیدا شوي او په دې ټایم کې د یوازې نه د غواګانو عبادت والا خلک نور ورسره هم ډېر ولاړ د ټولو په شریکه باندې وویل چې یوازې پکې سامري نه دی سامري سره نور هم خلک هم ورسره دی چې هذا الهکم دا ستاسو خدای دی. بني اسرائیلو ته وویل و اله موسی او خدای د موسی علیه السلام دی. په نسیانو د موسی علیه السلام نه ير شوي دي. موسی علیه السلام لاره غلطه کړله بل چېرته تللی دی او خدای هم دا دلته کې راغلی دی. دا دوی هغه وزره بانه شوه چې موسی علیه السلام ته پیش کړه چې یاره موږ دې سامري خطا کړي سامري موږ ته داسې ویلي چې بس دا خدای دی او د خدای عقیده څنګه دې جوړه شوله نو سامري خلکو ته وویل چې ګوره دا ښکاره شکر خو د ټیک د رزقي دی دا خو دې کې خو باس نشته دی خو خدای پاک چې کوم دی نو په دې څه کې دننه ورنوتی دی خلکو ته یې دروغ ویل. نو اوس سوال دا دی چې آیا د خدای تعالی د سخي د مجسمې سره څه تعلق ده چې پکې ننوځي یو خو دا انتهایي د بېوقفتیا خبره نو دا خو د منلو قابل وزر نه دی دا خو بیخي ناجایز وزر دی. او باقي جوابات د دویم آیات کې ذکر شوی دي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا الله تعالی دې لپاره زواجر ذکر کوي دې بېوقفتیا بډاګه کوي چې دې ورته خدای وایو سامري ورته وایو او دومره وشو چې आवाज یې وکړو اخوا خو دوی دومره نه کتل افلا يرون دوی نه الا يرجع اليهم قولا چې دا نشي واپس کولای د خلکو ته هیڅ وینا د چا جواب نشي ورکولای چې کوم کار تاسو شروع کړل ټیک ټیک غلط دی یې سم نه وي خبرې نه کوي جواب نشي ورکولای نو داسې الهي چې جواب نشي ورکولای دومره معذور الهي ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا او نشي مالک دې د دوی لپاره د
ضرر د پکولو ولا نفع نه د فائدې حاصلولو نه چا د خیر رسولای شو نه نقصان رسولای شو نو د الہ څنګه نو د دې خبر نه دی اندازه نشو لګولای چې د الہ نه د بل څه شي دی تش په आवाज باندې څوک الہ کیږي نه چې بس आवाज خالي وکړي چې دسي आवाज هغه سمانم نه لري اسی عام आवाजي په غیر څوک الہ وګرځيږي نو در دې هغه بیوقفتیا شو چې دوی د معمولی خبرې نظام بچکاو چې امانتونه را سره دي چې ګناګار پیل شو کوم ځکه تلاړ لسخي عبادت شروع در بیوقفتیا انتها ولقد قال لهم هارون او یقینا ویلی ودوی ته هارون علی السلام من قبل د دینه مخکې د موسی علی السلام دراتلو نه مخکې ته هارون علی السلام ډېر نصیحتونه کړیو ځکه دا د موسی علی السلام نماینده او هغه مشر کړیو او ورته د سی ویلیو یا قوم ازما قوم انما فتنتم به یقینا تاسو په ازمایش کې ولیدل یی به د اسکی په وجه باندې ولوی ازمایش ته ایمان نه کړی کوي دوکا نشي وان ربکم الرحمن یقینا رب تاسو رحمان ذات دی فتبعون زما تابعداري وکي په دین کې واطيعوا امر زما خبره ومنئ تابعداري وکي د حکم زما او سامری ممنه سامری نه رابل شي خو مضبوط نصیحت ورته کړو قالو دی ورته ویل لن نبرح من به همیشه علیه بدی سختا عاکفین عبادت کوونکی حتى يرجع تر دې چې واپس شي الینا موږ ته موسی علیه السلام او بدون روایتو کې د هم دی موسی علیه د هارون علیه السلام په عذر کې دا هم پیښ شو چې کله موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته غوسه شي ته پکې پکې دا حالت جوړ شوی دي تا نه منې کول نو موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته دا هم ویل چې زه د خلکو کمزور یم وګڼلم او د دې وجه زه قتل کړی او دوی مصیبت دا و چې تا به ویل چې یاره په امت کې په قوم کې د فرقواریت پیدا کړو او تختیدي نقصان دی دا دو خبرونه یو دا چې من قتل لګیو او ډیر دي نو صدر اتلو پر به برداشت کم نرم به ورته ویم او صدر اتلو نه بعد به اصلاح شي او دوی مدد چې د قوم منځ کې بي اتفاقي خانه جنگي شروع نشي دغه دوه مسلو د وجنه هارون علیه السلام ورته ویل چې زه تاسو د سم درنرلم نو دې خلکو ورته ویل چې موږ به همیشه د دې عبادت کوو تر هغه پورې چې موږ ته موسی علیه السلام واپس شي تاریخ روایت په دې کې دا د کوم چې اگر چې اسرائیلی تاریخونه دي چې د شپږ زره او بیا شپږ لکه او بیا زره خلک خوښه تقریبا نو دوی د سکار وکړي چې تقریبا 3000 خوښه کسان د هارون علیه السلام سره ملګری شو او دې یو الله تعالی د بندګۍ قایلو د سخت دشمنانو باقي مخلوق چې کومو نو دا دوه ډلې شو یوه ډلې د سر عقیده وا چې کدا څخه غلطي نو هغه پورې بندګۍ کو تاسو پورې موسی علیه السلام واپس شوی نه موسی علیه السلام چې هغه موږ بیا منی شو که غلطو پری وېدو او دوی میډالې دا ویل چې نه که موسی علیه السلام راشي قرانه شي خدا څخه دې موږ ته الہ ویل د ذکر په ولاړ هارون علیه السلام سوچ کړو چې کذب روانه کې په موسی علیه السلام پس زما نو دا ملګری به زما سره سم روانه کې کوم شپږ زره خلک دي نو بیا به د کافرانو ته د فاسقانو ته میدان خالی پاتې شي د جواب به څوک پاتې نشي نو دی بخپل ناجایزه پورا ناپیزه کې به علاقه کې دا بلو یې پیتنه شي نو هارون علیه السلام سره پاتې شو په دې معاشره کې قال نو موسی علیه السلام ویل یا هارون اے هارون علیه السلام ما منعك تسشي من کړه وی اذ رايتهم باغ وقت تا ولیدل زولو چې گمراه شوی دي الله تتبعني ولنرا دې په ما بس تتبعني دې کې دوا معنی مشهور معنی دي یو معنی دا چې په ما بس ولنرا خلک گمراه شو بیلار شو ستا خبره نه اوریدل نو ته بس دې راغله ما بس کوه تورت ما ته به خبر را کړې چې خلک بیلار شوی او دوی مدا دا چې کله یو قوم گمراه شو بیلار شي د بیلار خلکو سره یو ځای ژوند تیرول د منه د ناجایز دي بیا هم تاسو رهایشونه یو شان کې دي خوراکونه یو شان کې په یو ځای باندې وسیدلای نو د دې کې د اسلام د براءت او د بایکاټ چې کمالار ده هغه تاسو پرېخي ده هغه باندې عمل نه دی کړی دا د موسی علیه السلام رایو موسی علیه السلام ورته اف عصیت امری ایت نه فرمانه وکړه زما د حکم چې خلک د فاسقان فاجران ترې په منځ کې ناست یو بیلیږي دي نه یا خلک د گمراه کیږي ته د مان نه خبره ایسته کې د پیغام ناست نو زما د حکم نه فرمانی دی وکړه قال نو هارون علیه السلام ورته ویل ابن ام اذا مرزویا د ذکر کې د مور ذکر پکې راغی یعنی مور زوی سي وروري نو د مور دا نومې ځکه واخیسته چې د په اخلاقو کې په خبرو کې په طبيعت کې لګ نرمي راشي ځکه مور د یو صفات چې چاته مور یاد کینو مور ور یاد کینو هغه لګ د نرم شي د مور سره نرمي نو اصل کې موسی هارون علیه السلام په الفاظ او الفاظو کې ترغیب ورکاو چې د غصه دراکامه غصه لري او چته په دې غصه کې بزما په خبره باندې پوي نشي
لا تأخذ تمنس بلحيتي غیر زما ولا برأسي او نصار زما. روایتو کې د موسی عليه السلام د ډیری غصې نه هارون عليه السلام هم د سر نه په یو لاس باندې د سر د یختونه بل لاس باندې د ګری د یختونه نیولې او ورته وی چې آیا ابا عصیت امر ته زما مخالفت وکړو. نو ورته هارون عليه السلام ورته وی چې د سر او د ګری نه مې منیس. انی خشیت یقینا زیریدم ان تقول چې تب بیاوي فرقت بین بنی اسرائیل تاج دایره وصلا پر قواریت پیدا کو په بنی اسرائیل خلق درې ډلو کې تقسیم شو. یو مسلمانان دي، یو د موسی عليه السلام انتظار کې لاناست دي، او بل د سخی عبادت باندې کلک دي، او زه هم روان شوی وې تاسو درغلې وې. نو بیا په میدان د خلکو ته خالی پاتې شوی وې. کافرانو فاسقانو ته میدان د خالی پر خوذل د ځان لګي کمزوري ده، خکار نه دی. نو دغه خاطر نه ما مناسب وګڼل چې د موسی عليه السلام دراتلو پورې به گزاره وسره وکم. ولم ترقب او تا انتظار ونکو قولی زما د وینا انتظار دی ونکو چې سره نه واپس کېدو پورې، او بیا به دی ویلې چې بس ما پر راتلو پورې به انتظار کړی وي. قوم بل د سینه پر خوذلې پر خواریت پکې پیدا شو، خانه جنگي پکې پیدا شو. نو د موسی عليه السلام رای ځان له خپل ذهن مطابق چې ما د اطلاع را کړی وي او د قوم نه جدا اوسېدل، مرګري به بیل کړی وي، د قوم سره اوسېدل ټیک نه. او د هارون علیه السلام رای جدا و چې کده څه وکما قوم کې فرقواریت پیدا کیږي، میدان خالی پاتې کیږي. نو په دوه ځګرو کې دوه رای بيخي مناسب خسته رای وي، دې ته ویل کېږي اجتهادي اختلاف. نو د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د اختلاف کومه حد پورې شو؟ اجتهادي شو. او د عام متحدینو چې کوم اختلاف دي هم دغه حد پورې دي چې یو اړخ د خبر اغستل دي، بل اړخ اخستل دي، او ټول په حق باندې مجتهدین ټول په حق باندې دي. په دې کې د قران او د حدیث مخالفت او داسې خبرې به کې نشرات لیدا پکې نه، دا اجتهاد غو انداز دی. نو موسی علیه السلام چې کله دوی خبره واورده بس خاموش. قران دې باره کې ستنه دی ویل چې ګنې یاره ورته وی چې ساده رای صحیح، زما رای غلطه را یا زما رای صحیح ستا رای غلطه، خبره به کې راندنه. بس موسی علیه السلام دغه ځمن خبره پرې خو غلې شو، او ته پته ولګېده چې هارون علیه السلام کمزوري نه ده کړې، بلکې دا یو ښه سوچ کړی دی. قال نبی ویل فما خطبک صد حال است یا سامری یو ای سامریه. بی اصل دشمن چې کوم اصل پدنګر سامری ته مخ ورواړه او سامریه ستاسو حالات دي. او دا کارته د کوم ځکه نه کړی دی، ولی دې کړی دی، خلک څنګه ته بیلارې کو. نو یو دا چې د دې کیفیت څنګه وو، بل دا چې وجه څنګه وو، کیفیت او وجه دوه راته وخایي.